الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ډیر ملګري ورونه او خویندې دا تپوس کوي زما په ژوند کې مزه نشته او زما په ژوند کې خوند نشته او غمونه پکې ډیر دي، سوچونه پکې ډیر دي. یوې مسلې نه وزم په بله کې نښلم، د هغې نه وزم په بله کې نښلم. اخر به دې څه وجې زم وجې ډیرې دي خو په یو باندې دلته خبره کوو. الله سبحانه وتعالی په سورة طه کې دا خبره کوي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رب العالمین وی چا چې زما د ذکر نه، زما د دین نه، زما د قرآن نه مخ واړو نو د ده ژوند به د غمونو نه ډک، د سختو د مشکلاتو ژوند به یې د تنګ ژوند به یې تنګ. نو زه د قرونو او خویندو ته کوم چې دا تپوس کوي چې ولې زما ژوند تنګ دی، ولې زما په ژوند کې مزه نشتي، ولې د یو مصیبت نه وزم په بل کې نښلم، د هغې نه وزم بل کې نښلم. زه هغوی ته دا وایم تاسو وګورئ چې د قرآن سره د تعلقات څنګه دي. ته په ورځ کې قرآن څو پیرې وی، ته په ورځ کې څو پیرې د الله سبحانه وتعالی ذکر کې، ته د سحر مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي یا د سحر هغه اذکار دي هغه کې که نه کې، ته د ماښام هغه اذکار هغه پوره کې او که نه پوره کې، د فرض مانځه نه بعد چې کوم ذکر دی هغه ته کې او که نه کې. دغه شان قرآن په میاشت کې ته څو پیرې ختمې، یا تا په کال کې قرآن څو پیرې ختم کړی، ته د مانځه سره دې څه حال دی، د جمعې مانځه له ځې او که نه ځې، مونځ په ټیم کې او که نه کې، د مانځه ارکان، واجبات، خشوع، اطمینان دا څنګه ده، ستا مسله د تهجدو سره څنګه ده، تهجد مونځ ته کې او که نه کې. دا ټولې مسلې به ته وګورې، د هغې نه بعد به تا ته به خپله جواب میلاو شي چې ستا ژوند ولې تنګ دی. چې کله یو انسان د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه غافله شو، ژوند یې تنګ شو او په شان د مړي شو. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت. مثال د هغه سړي چې خپل رب یادوي او هغه چې خپل رب نه یادوي، د دوی مثال په شان د مړي او د ژوندي دی. دا کم چې خپل رب یادوي دا ژوندی دی، او دا کم چې د خپل رب د ذکر نه غافل دی دا مړ دی. نو زه تاسو ته دا وایم ګرانو کتونکو لیدونکو چې یو سړی مړي نو ژوند یې سره نشتی، نو چې ژوند یې نشتی نو په ژوند کې خوند به د کوم ځای نه راشي. تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی، د قرآن سره خپل تړون هغه مضبوط کړئ. ذکر او اذکار د سحر او د ماښام د فرض منځه نه بعد دغه شان د استغفر الله ورد، استغفر الله واتوب الیه دا ډیر وایي، په مخه یې وایي، دا ژبه پې عادت کوي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، او داسې نور اذکار چې هغه مشهور دي، په دې باندې ځان عادت کوي. منځونه د جمع سره کوئ، خیال ساتئ د ګاونډیانو، د خپلو خپلوانو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر غم او مصیبت نه په امان کې ساتي.